دا لایبریری په 2013 کې جوړه شوې ده او د 2013 نه د اوسه پورې زموږ سره په دې لایبریری کې تقریبا 14000 کتابونه دي په مختلف موضوعاتو باندې. د هغې نه علاوه په دې کې زموږ سره یو ویل اکوپډ کمپیوټر لیب هم شته او د سټډي دپاره یو پرسکون ماحول د سټوډنټانو دپاره. د هغې نه علاوه د ماشومانو او د خواتینو زموږ سره بیل سیکشن دی، تفاسیر زموږ سره دي، مختلف ډکشنریانې دي. نو دلته ډیلی ویزیټر زموږ سره تقریبا 200 کسان روزانه راځي، هغه سټډي کوي. د پبلک لایبریری یو ریګولر ممبر یم، دلته کې مطلب جنرال سټډي دپاره راځم. دا یو ډېر ښه پروجیکټ دی د ګورنمنټ، ځکه چې که موږ تیمرګرې بازار کې وګورو نو ډېره زیاته ګڼه وي، څوک چېرته کېناستی نه شي او د یو ایجوکیټډ خلکو دپاره ځای نه وي د سټډي دپاره. نو دا یو ډېر ښه ځای دی، دلته کې د ایجوکیټډ خلک ټول راغونډ شوي وي او سټډي کوي او جنرال سټډي کوي. یو شعر دی مجیب زلمي وایي چې زر کال د قانونو نه په مخکې درومي کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو. نو په د دنیا را تبدیلی کې چې څه شی ټول نه زیات کردار ادا کوي هغه علم دی، او علم چې په څه کې موجود وي په څه کې وي نو د هغې د یو ټولو نه غټه وسیله کتاب دی. او لایبریري چې کومه ده نو دا د کتابونو یو مجموعه وي، دا یو داسې اداره وي چې په دې کې کتابونه وي، داسې یو ماحول پکې مهیا وي چې څوک کتابونه لولي نو هغو ته هغه ماحول سازګار وي. او د دې ځای ماحول ښه صفا ماحول دی، سټاف هم ښه دی او صفایي هم پکې نه، او موږ ایئر کنډیشن هم ته صحیح لګېدلی، هر ټایم موجود دی. او زه سهار په 9 بجې راځم او بېرته په 12 بجې ځم. او سټډي دلته سټډي موږ مینټین ساتو او هر قسم لکه آنلاین کلاسز موږ دلته لاندې فری کمپیوټري فیس یې باندې موږ اورېدلی. دا د سټوډنټس لپاره یو پریجر دی او دلته کې هر قسمه ماحول وي د سټډي دپاره، بکس وي، ریسرچ پیپرز وي او مختلف قسمه مواد وي او د سټډي دپاره دا یو بهترین ځای دی. او زه پخپله دلته راځم ریګولرلی ان د ریګولر بیس دلته سټډي کوم. دلته نیوز پیپرز وي، دلته نیټ کیفي وي، موږ په هغې کې د نیټ استعمالولی شو.